عزتمندو مسلمانانو ته داسې یو دغه خیمه چې د چا زړه خپوي او زړه ته سکون او اطمینان نه وي، نو یو ځای کې خو الله تعالی فرمایي چې الا بذکر الله تطمئن القلوب. الله د زړونو اطمینان او سکون الله تعالی په ذکر کې ایښودی. زړونو ته سکون او اطمینان په ذکر باندې الله زړونو ته میلاویږي د الله تعالی په ذکر باندې. بل اهم خبره دا ده که څوک کوي چې زما زړه خپه دی ته اطمینان نه وي، ادې د الله تعالی بړی بیان کړي. زه تاسو ته بړی چل خیمه، تاسو به داسې وایي چې الله تعالی اسمانونه پیدا کړي، الله تعالی ځمکې پیدا کړي، الله تعالی سمندرونه پیدا کړي. دا تاسو یو څو پیرې داسې ووایي مختلف قسمه کوم چې الله تعالی بیان کړي دي او الله تعالی موږ دپاره پیدا کړي، تاسو مختلف قسمه دا تاسو دغه کوي بیان کوي، ځان ته ووایي، یا یو ګټې ته ودرېږئ هغه ته ووایي، یو انسان ته دعوت ورکوئ، نو انشاءالله زړه ته به ستا اطمینان او سکون په ګرنټۍ سره میلاویږي. یا الله تعالی په خپله قرآن کې فرمایي افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آیا تاسو نه ګورئ چې ما دا اوښ څنګه پیدا کړی؟ الله تعالی اوښ څنګه پیدا کړی زمونږ او ستاسو دپاره؟ څونه غټ اوښ دی الله تعالی زمونږ او ستاسو تابع کړی دی، خو موږ یې الله تعالی د ځان دپاره د خپل عبادت دپاره انسانان پیدا کړي. الله تعالی قرآن کې فرمایي الم نجعل الارض مهادا، آیا ستاسو دپاره ما د ځمکه فرش نه دی پیدا کړی؟ والجبال اوتادا، او دا غرونه میخونه نه دي پیدا کړي؟ وخلقناکم ازواجا، او تاسو می جوړې جوړې پیدا کړی یې. وجعلنا نومکم سباتا، او خوب می ستاسو دپاره آرام ګرځولی. وجعلنا اللیل لباسا، او ورځ می ستاسو دپاره د معاش ګرځولی چې تاسو پکې ځان دپاره روزي وګټئ. نو چا زړه ته چې سکون او اطمینان نه میلاویږي، خپی زړه، نو دا بړۍ د الله تعالی بیانوئ، انشاءالله ستاسو زړه ته به سکون اطمینان دا په ګرنټۍ سره میلاویږي. صحیح ده چې کله هم تاسو زړه خپه شو نو د الله تعالی بړۍ څه نه څه درجه کې بیانوئ. کو چا نه شرمېږئ، چا مخکې نه شئ ویلی، یو دیوال ته ورځئ، یو ګټې له ورځئ، یو ونې ته وایئ، دغه بړۍ ورته د الله تعالی بیانوه، انشاءالله ستا زړه ته په ګرنټۍ سره سکون اطمینان او خوشحالي به ورته راځي.